وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کله چې د جنگ کوي بل سره کندل کوي. موږ ته خو کندل نه کوو کنه، نه جی ما خو ډېر ښه خلک یو ښه نو د مور نه چې شروع واچو په نیا کله ودرېږو نه ودرېږو. نیا غریبه کومه زمانه کې توت ته فرشتو خېجول ده. ما نن دغه نیا یاده کړه، یا خدای پاکه صحیح مسلمان یم چېرته ښه. اوهو ته دې سړي سره روان شوې، دې سړي سره وې د ده ښځې تا ته څه ویل دي، مور د ده نیا تا ته څه ویل دي، تا نه خبر نه ده قبر کې ده. تا د مور نه واخله نیا پورې چې ووې د دې ښځې د ده د دې نیا جواب به ته قیامت کې څنګه کوې؟ ته ما ته په ایمان ووایه څنګه به کوې؟ وروره زه خو 50 کاله مخکې قبر ته تللی ما، 50 کاله وروستو تا چېرته زما څه یادګیري نه کړې ده؟ دا به تاسو ته ګرانه شي رون. دا غیرت نه دی، دې ته سپیتوب وایي، دې ته منافقتوب وایي. محمد رسول الله وایي منافق چې کله جنگ کوي نو کنزل کوي. ته ځان ته وګوره، زه به ځان ته وګورم. الله چې اوس بار را روان دی، دی ځان ته وګوري. خبره خلاصه شوه. پیغمبر داسې موږ خبرې کوو، ته ځان نه یو خان. الله اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ایاکم والکذب، خبردار خبردار زما امتیانو دروغو نه ځان ساتئ، ځکه دروغ سړی جهنم ته رسوي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دروغ چې دي باب من ابواب النفاق، دا د نفاق د دروازو نه یو دروازه ده چې ته پې دننه شوې، ته د نفاق په دروازې دننه شوې، خاطا دروغ وي. صحیح ده؟ حدیث کې راځي کبرت خیانه، لویه خیانت دی، لویه بده خبره ده چې یو سړی تا ته غوږ ایښی یا ته مخې نه دروغ وایي، هغه وایي او ښه دې وي او ښه دې وي، او ته پکې د دروغ پیړې تپې، هغه تا بن یقین کې چې سپین ږیری دی، امیر صاحب دی، مولوي صاحب دی، ښه سړی دی، دې خبره رښتیا کړي، پکې ټول دروغ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي تباه دی دا سړی، تباه دی دا سړی، تباه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یزال العبد، ہمیشہ یو بندہ چې دی دروغ وایي، کوشش کوي دی دروغ وکړي تر دې پورې چې د الله په نسبت باندې دروغجن ولیکلی شي، الله څخه رجسټر کې دی کذاب، لوی کاذب ولیکلی شي، لوی کاذب ولیکلی شي. بل یو سړی دی چې هغه رښتیا وایي تر دې پورې چې الله دربار کې رښتینی ولیکلی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ، درې سړي دي، درې کسان دي، سړي دي که ښځې دي، دوی سره الله درې قسمه خلق دی، دوی سره الله به خبرې د رحمت، د مهربانۍ، د خوش طبعۍ اونکي. لا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم، او به هم نه ګوري دوی ته. یو هغه چې هغه احسان وکړي بې ازباتي، پلانکي ټیم کې مې تا سره دا ښه کړي وو، پلانکي ټیم کې مې تا سره دا ښه کړي وو، دې سړي ته زنانه ته الله به ونه ګوري او د دو ځای نشته، ښه د دو ځای نشته. ښه چې کینس باتمه او غیرتي سړی ښه ځباتي نه ښه. او پښتو زمونږ تل چې ته خدای خبر دی خوړ یوړه کسي شي یوړه چې ته پته په نشته کوو په شکال خوستلی دی چې څه دی ته لاړه زمونږ پښتو دې زړې پښتو کې دا شی نه و، دا شی غیرتي سړي به دا خبره نه کوله. ګوري به ورته نه یو هغه څوک چې احسان کوي بیا ازباتي، بل هغه سړي ته به الله رحمت په نظر ونه ګوري چې هغه شی خرڅوي او دروغ وایي. اوهو شی خرڅوي دروغ وایي، قسم د دروغو کوي چې دې کې ګټه نشته دی. درېیم هغه سړي ته به الله رحمت په نظر ونه ګوري چې هغه پنسا لنګ پړکي نه کته ساتي رواني په لارې. موږ سره مونځ کې سنت جوړ کړي، یارونو دا د مونځ سنت نه دي، یارونو نه دروغ دي، مونځ سنت نه دي، دا هر ځای کې حرام دي. د دې پټول سړي لا زنانه دي پټ کړي،
زنانه دی پټ کی سړی پرتو کلک تړی دوی سړی لنګ سسی پرتو واقع سسی جو کله کله په میدان کې تنارتاو شي ها یا خدای پاکا اوسه راکاگا اوسی راکاگا نر سړی چې کوم دي کې پرځول راځي دي کې سس راځي پرتو واقع یو کلک ساته یو کلک تړه بیا به علاج نه وشوي د ویزان کار مکو لنګ د کلک ساته پرتوغاخ د کلک ساته اجره جماعت کې شرمېدلې به ولاړې کلک ساته تسمهونه اغوستي اوس په پوزیشن دی یا خدای پاکه ازنو ربړي اغوستي یا الله د چا فکر ورته نه کې که داسې اعتراف که جو کش دی وې کش دی کش خدای لحاظو کې اگر ربړي وانه چوای خدای بندگانو دومره مه سهولت پسند کېږئ چې پرتوغاخ له غوټه نشي ورکوله خدای تا پوه کړي ربړي یارونو ربړي داسې کې چا داسې کدا نه ووایي زما خدای پاکه ودرېږه بیا ورته ما نقاوتې وتړه څه کوې که سورملو دنې ونیو نو جاخې بیا به راخې کور پورې ښه او که نه نبی علیہ السلام وای رحمت په نظر به لاو نه ګوري جنت ته به داخل نه کی چې هغه کته پرتوګ راکاږي لنګ راکاږي دا ایسته قبر نه دی ښه تا ته خیر د جټ وایي خیر دی پړکي نه بره ساته اصل خبره دا ده دا نیمه پانډای وایي سړیا دا نیمه پانډای جو تا ته ځان جو ډېر بره د ګنګوالو د برته زمونږ لیوالو شانې بخکاري دا پړکې ګزاره وکوه سړیا دا پړکې سرګن ساته ګزاره به وشي چې دې کې غورا نشي که نه خدای دې تا پوه کړي الله اکبر رحمت په نظر به ونه ګوري چې څوک پړکي نه کته خپل لنګ پرتوګ ساتي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ویل للذي هلاکت هغه سړي له چې هغه خبره کوي دروغ وایي چې دا خلکو خاندي خوشحاله شي دې سړي له هلاکت دی د دروغ کیسې جوړوي که نه خلکو مخکې کې خلک وایي واه 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 د کافر زوی ووایي داسې خبره یې وکړه نو دې لپاره نبي علیه السلام خیره کړ دا ویل الله ویل للذي هلاکت دی هغه سړي له چې خبره کوي دروغ وایي دې له کوي چې دا خلک خوشحاله شي او خلک وخاندي خلک وخاندي نبی علیہ السلام بدعا فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق معاذ اللہ حضرت کے نفاق نو ما تا چل خی غریبانانو تا اللہم طہر قلبی من النفاق اے اللہ زما زړه د نفاق نہ پاک ساتا وفرجی من الزنا او د زنا نہ زما حفاظتو کا ولسانی من الکذب زما جبا د دروغ نه بچ ساتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله بنده دروغ وایي د خولې نه داسې بدبویي شروع شي یو میل پورې فرشتې ته نه وتښتي میل پورې فرشتې ته نه وتښتي ها دغه کیسې دي نو دروغ دی رښتیا دي